دعا چې کلم کوي رونو اول نمبر عظیم ادب د دعا دا دی چې دعا کې بتاسو چې دا څه د خدای نه غواړي نو په غافل له سره نه دعا چې کلم کوي د زړه په حضور سره دعا کوي د زړه په حضور سره د زړه د حضور چې کوم دعا وي د زړه نه هغه دعا خدای قبلای د غافل زړه دعا خدای نه قبلای دویم ادب د دعا دا دی چې کله تاسو دعا کوئ نو د دعا نه مخکې د الله حمد او ثنا وایي او بیا د هغې نه بعد په نبی علیہ السلام درود شریف وایي دا ادب د دعا دی عمر فاروق سے فرمای هغه دعا خدای قبلای چې د کومې دعا په سر کې درود وي په اخره کې درود وي دغه دعاګانې خدای پاک قبلای فقيه ابو اللیث سمرقندی رحمه الله دا قول د عمر فاروق سے مبارک نقل کړي دعا چې کلم کوي مخکې اول د الله حمد او ثنا وایي د الله لوی بیان کوي د الله بڑای بیان کوي د الله شان بیان کوي د الله عظمت بیان کوي د الله کبریایی بیانوي د هغې نه بعد په نبی علیہ السلام درود وایي نو بیا د الله نه سوال کوه او چې کله دعا غواړي بیا به دعا د زړه نه غواړي دریم ادب د دعا دا شو چې تاسو دعا کوئ نو په دعا کې لاس پورته کوئ د لاس اوچتول دعا کې لاس پورته کوئ او د لاس علما لیکي د سینې برابر نیسي د سینې برابر د خپل سینې بعض سړي لاس داسې کړي وي بعض لاسونه داسې کړي بعض به داسې کړي دعا به غواړي دا مه کوه کله چې دعا غواړي د لاسونه د سینې برابر کا او بیا د الله تبارک وتعالى نه د زړه نه غوښتنه کوه چې کلم د الله تعالی نه غواړي نو اول تر بخنه او مغفرت غواړه د خپل مغفرت او د بخنه سوال کوه او چې کله د الله نه دعا کوي نو یوازې د دنیا سوال مه کوه د دنیا د آخرت سوال ور سره کوه آخرت ته نه غواړه د عافیت زندگی ته نه غواړه د الله تعالی نه بخنه غواړه د خپل والدینو د پاره دعا کوه دغه د دعا آداب دي آداب نورم ډیر دي ور سره په احادیثو کې درته بیانېږي ان شاء الله دریم نمبر روایت د ترمذی شریف دی د دعا په اهمیت ځان خبر کړي نبی علیہ السلام مبارک فرمای الدعاء مخ العباده دعا دا د عبادت مغز دی مغز مونږ تاسو ته وایو ته بادام راواله بادام مات کا دې کې دا منځ کې چې کومه چکه دې ته مخ ویلې شي عربی کې اوس دا پوستکي جلای دا ته لري کړو دې کې چې دا کومه چکه دغه مغز دی ممپلې مات کاږي کې دنه کومه چکه دې ته مغز ویلې شي چلغوزه مات کاږي کې دنه کومه چکه دې ته مغز ویلې شي مقصود شي هغه دعا ده دعا کې سوي دعا چې د نبی علیہ السلام فرمایي بل حدیث کې دعا عبادت ته ګوره موتا د الله تعالی نه په دعا کې څه غواړو خدای مال صحت راکا ته چې دغه وخت کې دا سوال کې نو ته په دې وخت کې عبادت کې دا عبادت ته کې د خدای بندگی کې ته خدای تعالی ته چې خدای مال فراخ کور راکا یا الله زما بچی نه کان کا یا الله یو صالح خزر اترا راکا یا الله یو گاډه را تراکا ګوره دا ستا دعا کول الله دومره مهربانه دی چې ته دغه صد الله تعالی نه غواړي دادم الله په دعا یعنی په عبادت کې شمار ګرځي یاد ساته څومره مهربان رب دې زموستا دې خبرو ته لګ توجه تاسو ته د الله نه دنیا غواړي دا دې په عبادت کې شمار د الله نه آخرت غواړي دا دې په عبادت کې یوازې عبادت عام نه د عبادت چې کوم مغز دی هغه کوم مقصود چې د عبادت نه دی په دعا کې حاصلېږي څنګه حاصلېږي مقصود زموستا په دې عبادتو کې چې الله ته مونږ تاسو منځونه کوو سجدي لګو یاد رب کریم در کې مونږ تاسو روزي نس الله تعالی راضي کولو د پاره نو ګور دا دعا د عبادت مغز داسې دی چې په دې دعا کې انسان ځان ډیر خوار عاجز کمزوري محتاج ذلیلا ځان ډیر بے وسع الله ته ثابت کی خدایا ستالوی منم ستا خدای منم ستا یو والے منم ستا قدرت منم طاقت منم زه په دې پوهیږم چې بخنه ذات بل څوک نشتا د دعا مطلب داوی دا ته بخنه کې ځکه خو تا ته شپورز لاس نسما وګوره دې بنده خپل محتاجی الله ته ظاهر کا دې بنده خپل زاری الله ته ظاهر کا خپل بے وسی الله ته ظاهر کا د الله خدای مومنلا د الله یو والے مومنلو د الله وحدانیت یو منلو دغه انسان اوس د رب کریم قدرت منی طاقت منی د الله تعالی تمام صفات یو منل ځکه دې باری تعالی نه کله یو شی غواړي کله بل غواړي د دې بنده یقین دا دی چې الله تعالی زما دعا اوري د دې بنده یقین دا دی چې دا بنده الله تعالی مهربان دی زما دعا قبلې په ما رحم کوي ځکه ته دا بنده دعا غواړي نو دعاګانې چې دي دا مخ العباده د عبادت مغز دی باری تعالی په دې ډېر خوشاليږي
ډیر کرتا مونږ تاسو عبادت کو هغه نه قبليږي دا دعا د هغه د پاره یو ذریعہ شي الله تزاریو کی منځ کې د فرق راغله روزه کې د فرق راغله تلاوت د کړه خطا شوی پکې نور اعمالو کې د کمزوري صادره شوی دا ته باری تعالی ته جاړ خدای قبول کا بس زما دا وسو خدای ډیر کمزور ما ته زما ربي ته مهربان ته رحم کوونکې الہ جل جلاله استاد رحمت انتها نشتا ستا رحمت ستا په قهر باندې سبقت کړي نګور باری تعالی ته تاسو لګیای الله تعالی غ قهر پر رحم بدل شي او استاد ټوټه پوټه عبادت په خپل دربار کې قبول او منظور ګرځول کیږي ساته دعا